علم څه شی دی؟ تعلیم څه شی دی؟ علم هغه دی چې په هغې سره د قرآن او د احادیث مبارکه زده کېږي، دا علم دی. علم هغه علم دی چې په هغې باندې چې هغه د انبیاء کرامو وراثت کې پاتې شوی دی. انبیاء کرامو وراثت کې ډاکټري یا قربان شمه ساینس کېدل، دا شیان د انجینر کېدل، دا د انبیاء کرامو نه په میراث کې حضرت صاحب نه دا پاتې. میراث کې قربان شما د انبیاء کرامو نه علم پاتې دی، د هغوی نه دین اسلام پاتې دی. رسول الله مبارک نه په میراث کې موږ او تاسو ته قرآن او احادیث مبارکه پاتې دي، یعنې نفس میراث د رسول الله مبارک اولاد سره تقسیم شوی نه دی. نو حضرت صاحبه هغه شی به علم چې انبیاء کرامو نه په میراث کې موږ او تاسو ته پاتې شوی دی، هغه شی به علم وي چې په هغې سره معرفت د رب ذوالجلال حاصلېږي. هغه به علم وي چې په هغې سره معرفت د رب ذوالجلال قربان شمه څه کېږي؟ حاصلېږي. دی خو ورته ابتدا نه د اول د کلاس نه الف منه انار، ب منه بطه، او د پلانکي منه پلانکي، او دغه حیوانات ورباندې زده کوي. نو حضرت صاحب دی الله ته نږدې کوي، کو ګډو او چلو خنزیرانو ته نږدې کوي. نو په دغه بنیاد باندې علم هغه علم دی چې تا الله ته نږدې کوي. قرآن مجید یو حرف چې څوک وایي، رسول الله مبارک بیان فرمایي چې الله جل جلاله ته باندې لس نیکیانې ورکوي. لس نیکیانې الله پاک په یو حرف باندې ورکوي. په یو حرف لوستلو باندې لس ګناهونه د معاف کېږي، او په یو حرف لوستلو باندې د لس درجات بلندېږي. الله پاک د ورباندې قربان شمه دې څه کېږي؟ نږدې کېږي یو حرف لوستلو باندې. خو نیکۍ قدر خو ما او تاسو دلته نشته که نه جي؟ از منډۍ یې دا نه ده موږ وایو نیکي پکې دا څه ته وایي؟ لس نیکیانې دا څه شو؟ دا یوه نیکي دومره قیمتي ده که نه چې دا ته لګیا یې شپه ورځ او د ښځې او بچو دپاره کوشش کوې ځان له د لیونۍ جوړ کړی دی. نه ګرمي پېژنې، نه یخني پېژنې، نه خپل پېژنې، نه پردي پېژنې، نه غم پېژنې، نه خادي پېژنې. د ټول هر څه دپاره قربان شمه ته لګیا یې، صرف او صرف لګیا یې چې زما دا ښځې او دا بچي ماړه شي. همدې لپاره لګیا یې که نه چې یوه نیکي د سره کمه شوله که نه، او د قیامت په میدان کې ته ورغلې او ودرېدلې، دغه بچو ته دې وایي چې یوه نیکي خو راته راکړه، ابه درته وایي چې بابا جانه زما خپله پته نه لګېږي، سیده دا لار ونیسه چې ښځې پسې لاړې چې قربان شم تا ته وایي چې ته خو به زما د سترګو تور او زړه ټکورې همدې خوږې ښځې پسې که ورغلې، دا به درته وایي چې حضرت صاحب زما خپله پته نه لګېږي، تا نه به زه څه نیکي درکړمه؟ نیکي دغه شی دی، پته لګي دا زه نه وایم. قرآن ويوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هر سړي سره به قربان شمه د خپل ځان خیالي. نو هغه به علم وي چې په هغې سره قربان شمه الله جل جلاله ته ورباندې انسان څه کېږي؟ دا ورباندې نږدې کېږي. نو دا به علم وي چې دې نه علاوه چې کوم شیان دي قربان شمه داسې دا فنون دي، فنون دا قصب دی، قصب کو ډاکټر توب دی، قصب دی، دا چرته زده کېږي؟ دا د مدرسو په چټیانو او د جوماتونو په پډونو باندې قربان شمه دا زده کېږي. ستاسو څه خیال دی چې یو طالب یو رکو یادوي که نه؟ کم از کم 50 شپېته پیره به یې وایي. په یو رکو کې به څومره الفاظ وي او په هر لفظ کې بیا څومره حروف دي. دا یو حرف باندې لس نیکیانې الله پاک ورکوي، لس ګناهونه معاف کوي، لس درجات الله پاک بلندوي. الله پاک ته نږدې کېږي. کوم ځای کې به نږدې کېږي؟ دا په مدرسه کې نږدې کېږي، دا په هغه ځای کې نږدې کېږي چې زما او ستا مشران ورته نن سبا د دهشتګردۍ اډې وایي چې هغه مدرسې دي او هغه جوماتونه دي. قربان شمه دغه ځایونو کې الله پاک ته نزدېکت حاصلېږي. علم دغه شی دی.